زما والده صاحبه بیماره وه، د زړه بیماره وه. د زړه چې کوم هغه رګ چې هغه وینې ته سپلای کوي، وجود ته وینه سپلای کوي، هغه رګ یې بند و. او دوستان ډاکټران الحمدلله شته دي، د هغې په واسطه اسلام آباد FIC ته او دا نور هسپتالونو ته او ډاکټرانو ته هم ډېر په محبت په ډاکټرانو وکته. ټولو وی اپریشن نه ده، د اپریشن به نه کوي، بلکل نه کوي. او د دې رګونه هم دننه کمزوري دي، که موږ د رګ په ذریعه د اپریشن کوو، موږ یېرېږو چې د رګ رانه کټ شي، نو بیا به دا وینه نه بندېږي د هغې، بس مه چېړئ. خو دا د زړه مریض چې که نه، دا په ظاهر کې روغ یې که نه، دننه نه خو پته نه لګي، د وخت د ټیم پته نه لګي، خو ظاهر کې روغ یي. نه ټوخی شته، نه زکام شته، نه شوګر شته، نه تبه شته، ټیک ټاک. دننه د زړه مریض دی، خو د بار نه خو ټیک ده که نه. ما د شپې مونږ ښه مزېدار ناستو، روټۍ وخوړه، مونځ یې وکړه، ما ورسره خوش طبیعتي م وکړه. ما وی مور څنګه، ما ورته راسې وخندل، مې چې خوشحاله شي. مې نظره دی نه کوم نن خو ډېره ښې. نو ما غاښونو ته یې ګوتې کړې، غاښونه یې څو غاښ خوله کې نو وی ما د غاښونو ته وکړه، ما به څوک د نظره کړي. طبیعت ټیک و. او د شپې په 2:02 بجې د الله فیصله وه، بس اجاب ربه اذا دعاه. زه به وایم اجابت ربها اذا دعاها، بس الله وبلله، خبره خلاصه شوه. زما زوی ورته ناست و، مې څه چلو شو، بس غږ یې نه کو. وی نه وی دا ټیک به شي که خیر، بلډ پریشر ښکته پروتی دی، ټیک به شي. ما هم وی بس پش پر وړاندې پروتی دی، خو چې خپې والا تړلې نو د پوه شوم مې تاسو. بس وی 15 منټه کې لاړه. زما دوست دی ډاکټر ریاض انور صاحب بل ورځ راغلی و، د زړه سپیشلیسټ دی، د زړه هم او وسکولر د دې رګونو هم سپیشلیسټ دی. یوازې د زړه نه دی، زړه کې دننه اصل د رګونو سپیشلیسټ. نو ما ته وایي چې زما مور زما مخکې وفات شوه. زما مور ما سره مشینونه پراتو، دارو پراتو، ډاکټران موجود، بره ګوته ونیوه، خو به د الله فیصله نه وه. ما ورته څه وی، مې ډاکټر صاحب زما خو د ایمان دی، که لقمان حکیم صاحب مې وله راوسته وی نو مې د مرګ نه نشو بچ کولی. دلیل څه دی؟ هغه ځان بچ نه که ما به څه بچ کړم. هغه ما ته وی بیا که دا ډاکټرۍ په آلاتو بچ کېدی، ډاکټران ولې مړه کېدل؟ زما نو دا ایمان دی. خو صرف دومره ده چې هغه زړه چې دی نو دردمني، والقلب یحزن، سترګو نه اوښکې ځي. او هغه دومره ده چې ان علی فراقها یا امه لمحزونون. مونږ وایو چې مورې مونږ ستا په جدایۍ غمجن یو. دا غیر اختیاري زړه له خامخا راځي. هغه خبرې د هغې یادېږي. ما ته نن هم کسان وي ته نا جوړی، مې نه زه جوړی. الحمدلله دا الله دا سوال کوم چې رضا بالقدر، چې خدای ستا په تقدیر مونږ راضي یو، مونږ له به د استقامت راکړي. او مونږ خلکو ته وایو، نصیحت کوو، خلکو ته وایو. خو صرف د هغې خبرې، هغه د مینې خبرې. زما مور ډېره رحمدله ښځه وه. د دې محلې د خلکو ته، د دې محلې، د دې بادرخیلو محلې، د دې سیزو د محلې، د مفتي آباد د دې خلکو ته پته وه. دومره رحمدله ښځه. مونږ به چې پوښتنه کوو مورې څنګې، ای بچې چې تاسو ښه یې زه ښه یم. دا د هغې الفاظ چې تاسو ښه یې زه ښه یم. او په زندګۍ کې په ژوند کې د دې وال خو ډېره لویه خبره ده، د دې ستغه خبره مونږ نه ده اورېدلې. دا زه ژوند کې زما د نیکه خدمت یې کړی دی مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، بې لوثه خدمت. پېشمني چې یې والا پخ کړې ده کتابونه، دا خو د پښتنو د کور نه وه، امیانو د کور نه وه. نو ما ورته یو ځل مې تا هغې هغه ورته یو کتاب راوړه پلان کې، نو دې بوله در راوړه، دا کتاب راوړه زه ګورم، دا بوله راوړه. نو ما ورته تا دا کتابونه په څه پېژندل؟ چې هغه به راته یادو. وایي ما والا کڅوړې جوړې کړې وې د ټوکړې، ما به په هغې پېژندل. ما ته به شیخ، ما ته شیخ پکې څه شی دی؟ شیخ راوړه. هغه به شیعة اللمعات د شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه، د مشکات حاشیه د هغه به یې کتله کله. نو یو پکې شیخ و، یو پکې قاري و، د ملا علي قاري شرح مرقات، داسې بل کتاب، دا به علما راوړل. هغه خدمت یې کړی، بې لوثه کړی. خو قسم درته زه په دې خبر به وخورم، جومات کې داسې چې زما نیکه ته یې خوشحاله تللی دی. زما والد صاحب سخت مزاج او د محلې د خلکو ته پته، د هغې بې لوثه خدمت کړی دی چې هغه ته ته
خوشحاله ته تللی او الحمدلله ډېر عمر خدای ورکړه. دا عمر د هغې دپاره ډېر و، 80 کاله عمر ډېر شی دی الحمدلله، کم و بیش. او عبادت گزار هم و، د خدای پاک فضل دی. حج هم پې الله کړی و، حج لم تللی ده الحمدلله. نو زمونږ په غریبۍ کې هغې د نیازبینتوب ژوند تېر کړی دی. بیګام زما خویندې ناستې وې، هغې وې د نیازبینتوب ژوند یې تېر کړی په دې غریبۍ کې الحمدلله. خو زما وروڼو بنیادي خبره تاسو ته دا کو چې مور لوی نعمت ته قدر وکړه چې د چا جم دی. بس دا تاسو ته وایم چې د چا مور تلې ده که نه، یو خو داسې مور چې په فالج پرته وي نو خلک خیر یې په دې کې وي چې وفات شي، کړېږي که نو خلک وایي خدای دې پرې رحم وکړي. هغه پلار چې هغه په فالج پروت وي، هیمریج شوي، یا داسې د کینسر مریض تکلیف یې وته، نو دا وارثان بیا غواړي چې دا اوس وفات شي. ولې دا نه چې ګنې مورې بدي شي، کړېږي د هغه کړو ته ګوري. یو هغه مور ده چې هغه د دې بیمارو سره نه ولاړه شي، وفات شي. زما وروڼو تاسو ټولو ته زه دا نن په دې د دې خپلې والدې د تعزیت په بنیاد تاسو زما دوستان یې، زما وروڼو یې، شاګردان یې، مقتدیان یې، چې څوک اوري په بار ملکونو کې یو ځای بل دی، دا پیغام تاسو له میسج در کوم. دا ذهن کې واچوئ چې د چا مور جم دی وي نو قدر یې وکړئ. ګورئ که د نه لاړه پړه به سوري شی پړه به دی سوري راشي. زما پړه چې زما د والدې هغه شی ولګي، زه په دې زما ایمان دی چې الله فیصلې درست دي، الله په خیر او شر پوهېږي، موږ نه پوهېږو. د ایمان دی چې په خپل ټیم مړه ده، د ایمان دی چې دا یو سیکنډ نه شوه رستو کېد. دا هم پې خوشحاله یم چې مرګ خدای داسې مرګ ورکړه چې داسې مرګ باچانو نه داسې جنازه وشوه الحمدلله په ډېر لږ وخت کې. ما د شریعت مطابق کار وکړو، تاسو هم داسې کوئ. مړې بني ساره وی ما 9 بجې یادولې، خو وایي چېرې قبر نه تیارېږي نو لس موږ نه لګېده، لیکن تاسو ولیده چې مقبره د خلکو نه ډکه او چا خبر کړ الله خلک په دې ګرمۍ کې. او هر سړی په اخلاص راغلی دی. دې ټولو خلکو له خو د جنازو له نه یم تللی، نه دعاګانو له تللی، دا په اخلاص داسې مرګ داسې عزت خدای په هغې لپاره مرګ ورکوه. علما او طالبان او عوامو د کلیو د میرې او د ګردو نوا خلکو چې کم عزت راکړه نو زه نشم ویلی. زما د مور په قبر کې زما مور ته زما سترګې د مرګ نه پس اوچتې کړې دی خلکو، دومره عزت زما مور له خدای ورکړه. او بیا پرونه نه پوره چې دنیا راوچلې ده. او علماء کرام رالل، او د بنیر نه او د سوات نه او د دیر نه او د پیزو کې مروت نه د علماء وفدونه رالل، هر قسم خلک رالل. او خلکو هغه څوک لل چې ما څومره شاګردان دي، هر یو وایي ما ولا ختم کړی دی. یو ختم نه، په 6 په 200 ماشومانو ما قرآن ولا ویلی، څونه ختمونه شو. یو کس راته نن وی دا زما شاګردان تا بیان اوري خوشحالیږي، روزانه به یو ختم کوم. یو کس پرون یو پولیس والا یو سپی د مردان راغلی، ښکلې خشتګي راواته، قسم درته خورم د الله په ذات وي چې ستا یقین راشي ما 74,000 کرته کلمې طیبه ویلې ده. 74,000 مخکې مې شروع کړې وه، ما ستا والدې ته وبخله. د محافظ عبدالسلام سوي 1 لک زمونږ په کور کې ختم شو د صورت د کلمې طیبې، دا مونږ وبخلې ورته. داسې ختمونه ورته روان دي. زما د مور له خدای ډېر لوی عزت ورکړي، ډېر زیات عزت. او تاسو ته پته ده نعت خوانان، مداحین، هر یو په اخلاص راځي نظمونه، تلاوت قاریان په اخلاص تر د پرونه پورې دا تلاوتونه. او دا خلک په محبت او په مینه راغلي دي، لرې لرې ځای نه. قسم په خدای که ما پېژندل په اخلاص، دا د اخلاصي په بدل چې څوک دي هغه د خدای لپاره نه، د بې بدله دا دنیا راله. او دا دعاګانې زما والدې ته وکړو، نو زما والدې له خدای په مرګ ډېر لوی عزت ورکړ. زما د وفات نه پس خدای ډېر لوی عزت ورکړ. او که خدای مالم ایمان نصیب کو، تاسو له خدای ایمان نصیب کی، قیامت پر ورځ به زما والدې ته چې تاسو مال کوم عزت دي شاګردانو دوستانو راکړو، زما سترګې به ورته اوچتې. لیکن زما وروڼو هر څه حق دی، ډېر د برکت جون، ډېر د عزت جون، ډېر د عبادت جون، په ژبه د خدای ذکر، د شپې د سورت حشر آیتونه، د هر څه د هغې زما یقین دی چې الله به رحم کړي. زما مور رحمدله وه،
الراحمون يرحمهم الرحمن کوم انسان کې چې رحم رحمان پاک رحم کوي. تو هم د الله نه دا سوال کو او تاسو به مزره امین وایي زما مور کې رحم ډېر زیات ډېر رحم. او ستا پیغمبر فرمایي الله چې په چا کې رحم دې په رحم زما په والدې الله رحم. او چې ستاسو د چا میندې وفاتي پلانان هغې ټولو دې خدای رحم وکړي. مونږ ماشومان دې میندو لوی کړي نو هغې له خدای ډېر عزت ډېر لوی برکت ورکړي. خو زما وروڼو دا زموږ ایمان دی چې همدغه ټیم ونه زیاتېده نه کمېده. خو څنګه چې رسول الله مبارک خپل بچي ته فرمایي ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم ستا په جدایۍ مونږ غمجن یو. دا ټکې دی چې مونږ د خپلې والدې په فراق غمجن یم. ماړه سورې دی سورې ماړه سورې زما د والدې خوږې خبرې د مینې الفاظ ما ته یادېږي. خدا الله کار د خیر او د برکت دی. موږ د الله نه الله په فیصلو خوشحاله یو. کوم انسان دی داسې خبره مې د خولې نه وتې چې هغه د شریعت موافق نه د الله د خوشحالۍ نه د الله د خفګان ستاسو په مخ کې د توبه وباسم او د معافي غواړم. موږ وایو چې زموږ الله خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو. زموږ رب خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو. زموږ لوی ژوند خو زموږ د الله سره دی. دا لږ ژوند د بچو سره دی. دا لږ ژوند د وروڼو سره دی رشته دارانو سره. لوی ژوند د چا سره الله سره دی. نو چې الله خوشحاله وي موږ خوشحاله یو. یا الله خوشحاله. دا پیغام د تاسو نه در کوم چې چا نه مور خپئ او زما دا بیان اورئ نن به ځای مور به خوشحاله وي پلار خپئ خوشحاله وي معافي به غواړئ د مور نه د هغې په سختو به صبر کوئ غیږ کې به ورته سر ایږدئ معافي به غواړئ د مور نه د پلار خپئ پلار نه معافي به غواړئ. الجنة تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت دی او الاب خیر اوسط و ابواب الجنه ای خیرها پلار د جنت بهترین دروازه ده. نو د مور اله په قدر پوه شئ چې دا سلګی وي او دا دنه لاړه شي او دا ته قبر ته ورکوزه کې نو تا ته پته به ولګي. زه تاسو ته قسمیا دا خبره کوم په دې ممبر ناست یم چې داسې بعضې موقعو کې به زما زړه کې دا راغله که زه ځان ته دعا ونه کړم زما مور ما ته دعا کوي یقین په خدای مې که ځان ته دعا ونه کړم پروا نشته زما مور ما ته دعا کوي. کور نه چې بچي وځي نو مور لپې اوچتې کړي هغې پورې مور پریشانه چې دا بچی کور ته نه راغلی. هره مور ګورې زما وروڼو هره مور داسې ده او لپې لپې دواګانې در پسې دا مور در رسېږي. زمونږ په هندوستان کې یو ډېر لوی عالم او یو بزرګ انسان تېر شوی دی خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه. اجمیر شریف تاسو ټول نوم به اورېدلی اوس خو خیر هندوستان ځان لري پخوا هندو پاک دا مشران به ټول تلل اجمیر شریف ته. ډېر لوی سړی تېر شوی نو یو ځل یې مور له په چاخپوی چاپي کوله زور یې کو. ما چې به خپلې والدې صاحبې له چاپي چې ته کوله که نه نو زما لاس پې ونیوي نه بچې ستړی به شي. الله اکبر. ما به زور کوم نه بچې ستړی به شي څونه مزل دی وکړو کم ځای نه رالی ستړی به داسې رحم دی له نو زما وروڼو چې زور یې کو نو دا مور ورته وایي معین الدین بچې خوشحاله نه نن ډېر خوشحاله نه وی مورې ولې به نه یم خوشحاله وی زه چې د هندوستان مشرقي او د بنګلادیش په سفر تللی وم نو مورې یو ځای کې اویا زر راځي بل ځای اووه لکه راځي اووه لکه کافران خدای زما په لاس مسلمانان کړل. یو ځای کې اووه راځي بل ځای کې اویا لکه راځي اویا لکه بدعمله خدای پاک زما په لاس توبهګار کړل ما سره بیعت وکړل. خوشحاله باندې نو مور ورته وایي معین الدین دی کې ستا څه کمال دی دا زما کمال دی ټول عالم مو بزرګ مو وایي مورې دا به راته نن خامخا وایي چې ستا څه کمال دی ځکه شپې ما رونې کړې پیاده مزلې ما وکړې ګشتونه ما وکړل
جمعات کې تقریرونه ما وکړل، وعظونه ما خلکو ته وکړل، دا ما ستړی شو ته کور ناست دی، او د زړه د درد تقریرونه او بیانونه ما خلکو ته وکړل، زړه مې شین شو او ته د ما برکت دی. مور ورته معین الدین بچې او څو خبرې ذهن کې واچوه، وی دا ستا نه دی، دا نه ما، دا خدای فضل دی، خو د ما برکت. وی تا چې دا څومره خلکو د سر نن بیعت وکړو، مسلمانان شو، نیکان شو، دا ستا د علم د برکت نه. دا علم چې تا کړی دا ملغلره ده نه جوړه کړې ده، خدای جوړه کړې ده، خو د ما برکت. ته چې ماشوم وې نو برقه په سر به په کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم چې خدای زما بچې معین الدین لوپر نشي، الله زما بچې ګنده نشي، خدای زما بچې مدرسې ته تللی که نه تللی. ته چې به ووتې لوبو ته ما نه یې پرېښې، زه به لوپټه په سر برقه په سر په دې کوڅو کې در پسې ګرځېدم، ما مدرسې ته بوتې، علم مې در باندې وکړ، بیا مې مشایخو سره کېنولې تصوف ته، دا ټول زما برکت دی. وایه که نه، که زما دا محنت نه وي نو ته به په لوپر به وي ماشوم، لو ضایع شوی به وي، برباد به وي. وایه یو مور دا منم دا نه چې دا ملغلره جوړه ده، دا عالم نه نه جوړ دی، دا بزرګ او دا خلق دله نه، دا زما تربیت تی کړی دی چې ما نه وي کړی، تا نه به لوپر جوړو. ورچه د ډېرو خلکو بچي دي چې مور خیال نه یې ساتلی، څوک پوډریان دي او څوک نشیان دي، داسې ده که نه ده. او دویمه دا وره بچې معین الدین چې ته د کور نه وځې نو زه مصلې ته وخېږم، لپه لپه دواګانې در پسې روانې دي. خدای دا مستا به زما بچې ستا په لاره کې و، ستا د دین دپاره، خدای د ده په لاس خو کافر مسلمانان کې، خدای د ده په لاس خو بدعمله نیکان کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه وینا ده چې یو څو دعاګانې خدای قبلوي، یو دعا د مور او پلار د بچي په حق کې ده. معنا هغه اشی لاړ، پلارم لاړ او مورم لاړ، دا لاړه. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کله مور وفات شو نو اشرف علي ختم، اشرف علي لاړ. نو چا ورته وی صاحب دا دې څه وی، ته خو جم دی؟ وی نه، اشرف علي لاړ. وی څه مطلب شو دې خبرې؟ وی ګوره ما ته تاسو څوک مولوي صاحب وی، څوک شیخ صاحب وی، څوک پیر صاحب وی، تاسو کې څوک داسې چې ما ته اشرف علي وی؟ زما مور به ما ته وی اشرف علي دلته راشه، اشرف علي دا کار وکړه. اوس د اشرف علي د لفظ د وینا زما مور وه، مور لاړه اشرف علي لاړ. دقسې زه م ویم ما ته چې خلک اواز کوي، څوک ملا صاحب وایي، څوک مولوي صاحب وایي، څوک شیخ صاحب وایي، څوک مفتی صاحب وایي، څوک قاري صاحب وایي، څوک ملا صاحب وایي، په نامه خو ما ته څوک نه وایي. دا آواز به ما ته مور کوي، ادریسا محمد ادریس صاحب آواز کوي، ختم. دا پلار او د مور دعاګانې دواړه لاړې. ما ته حج ته تلم، عمرې ته تلم، نو ما ته پلانکي ته دوا وکړه بچې ښه. نو ما ته ورته کیې که نه کې؟ وی زه خو قسم په خدای د عبدت قسمیان ویم، ما په دغه سفر کې به وی خدای زما مور چې څومره دعاګانې کوي قبول یې کړي، زما د مور د زړه ارمانونه پوره کړي. بس ما هغه کوي که نه، په هغې به مې حواله ورکوله، هغه لاړه هغه قصه اوس. نو معین الدین دویم دا چې زما لپه لپه دعاګانې در پسې در روانې دي. او درېیمې ووره معین الدین ته وی زما کمال دی، ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې پروت او ما پی در کول، نو داسې وخت په ما نه دی تیر شوی چې تاله ما بې اودسه وخت کې پی در کړی، ما به اودس وکړو نو ته ما سینې ته واچولې، نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي، دونه ځکه خدای برکت تله درکړي. وایه اوس تا برکت دی که زما؟ زه خو هېڅ شی نه یم، زه خو یو طالب غوندې شی یم، زه خو یو چڼې حیثیت هم نه لرم. خو دا ظاهر کې چې دا کوم ډول ډال د خدای په نیز به وي که نه، خو ظاهر کې چې تاسو څه وینئ، دا زما د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، زما د والد او زما د مور د دعاګانو نتیجه ده. بس زه اوس په دې یارېږم چې خدای مور خو لاړه، هغه دعا ختمه شوه، هغه د قبولیت زما چې کوم دعاګانې وې زما د مور، هغه سلسله ما پسې بنده شوه، تنبه ولګېده ما پسې. او چې کله به زه ورغلم کېناستم او تاسو ته م ویم او د مور مخ ته به خوشحاله نظر وګورې، ته مو خاندې هغه مو خاندي، د یو حج ثواب تا ته میلاوېږي. هغې نه محروم شو.
خیر او خلاص. زمارونو خلاصه د خبرې تاسو ته دا ما نن بیان هم نه کو نه مې کولی شو. مې د دې ملګرو سره بس یو دوه درې ټکي ویم. تاسو ته دا درخواست کوم چې د چا مور او زما مور بیا لور د چا وده حاجي عبدالرحمن بابا لور وه چې هغه 40 کاله په حرمینو کې تیر کړي دي او په مدینه منوره کې به اعتکاف ته ناست و. دا لور به په دعا کې نه یاده کړې. زه به یادو القسم په خدای ما ته به عبدالرحمن بابا جي حاجي صاحب رحمت الله علیه به ما ته وي بچې تا ته ډېرې دعاګانې نو وسي ته کوي نو لور ته به نه کوي. زمارونو تاسو زما دا پیغام دی چې د چا هم میندې دي نو قدر یې وکړئ ښه چې ورشئ مسکۍ شئ ورته او هغه هم ځان ته مسکۍ کړئ نو مفتو کې به د حج ثواب وګټئ. دعا ته اخلئ خفه کوئ ما او چې لاړ شئ مور دنه لاړه نو بیا به ته پته ولګي چې د ما غشې د ما په زړه لګي زړه مې سورې دی او که سورې نه دی. نو الحمدلله دا ټول د خدای پاک د طرف نه فیصلې دي. زه هغه خلک چې چا په جنازه کې شرکت وکړم د هغوی ډېره شکریه ادا کوم. الله دې خوشحاله کړي، الله دې په یو قدم اجرونه ورکړي او قبر او خدمت چې چا وکړ نو هم الله ته پته ده چې دومره دنیا وه چې په لپې خورې غورځولې. خدای پاک دې هغوی ما خو چا قبر نه دی کنستی او نه د ما بچی چا قبر کنستی شي. خدای پاک ته هغوی له د اجرونه په دواړه جهانه ورکړي او تر اوسه پورې چې دا څومره دنیا تعزیت لره چلیدله داسې خلک زه نه پېژنم په محبت راغلي دي او زمونږ بعضې وروڼه دي د دې کلي بعضې زما دوستان دي د هغوی بچي دي شاګردان د هغوی بچي چې دا بې لوسه خدمت وکړه دا 3-4 ورځې سهار نه ماسخوتنه پورې. الله یې د غمونو نه وساتي، الله دې خوشحاله کړي. د ټولو د شکریه ادا کوم چا مینه کړې د چا ټلیفون کراچۍ نه د یو ځای بل ځای نه غټو غټو علمو ټلیفونونه وکړل بار ملکونه نه دوبۍ سعودي نه اوس هم ټلیفونونه وشو. زه د ټولو شکریه ادا کوم زما واسطې څوک اوري او ما ته ټلیفونونه کړي دي پیغامات یې را لېږلي دي د ټولو شکریه ادا کوم. ټول له دې خدای جنونه او برکتونه ورکړي. څوک چې راغلي دي په یو یو قدم د خدای ټولو له اجر ورکړي. خدای دې خوشحاله کړي. او د مارونو یو خبره به وکړم چې د ستاسو د کړاو دپاره زه خوشحالېږم ستاسو د کړاو دپاره چې اسلامي تعزیت 3 ورځې وي. 3 ورځې پرون پوره شوي دي او نن خو د جمعې ورځ وناسې زموږ مختریان راځي نو دې نه پس زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم. هېڅوک دې دا تکلیف او کړاو بلکل نه کوي. بس دا دې کوي چې د ما والدې صاحبې ته د غایبانه دعا کوي که یو 3 ځله سورې اخلاص وایي او ثواب بخي دا به ډېره ښي. بس دا د خوشحالۍ خبره ده. او اوس هم چې څومره دوستان راغلي دي یو اجتماعي دعا به وکړو که خیر انشاءالله او زه تکلیف نه ورکوم چاله. دا ما ته قبول دی، ما ته ټولې قبول دي. که څوک راغلی دی هم قبول نه دی راغلی لکه همدردي د څه عذر نه به نی راغلی هم ما ته قبول دی. او زما نو یو اخیري خبره کوم په دې شیرپو کې د ما ډېر قریبي دوستانو دوه وروڼو ابرار حاجي صاحب او تحمید جان حاجي صاحب دواړو وروڼو دوه ځان له کور جوړ کړ. زه یې بوتلم چې بنیاد یې ښوده چې کله تیاره وبویتلم وګوره چې تیار یې که بویتلم ډېرې پیسې پې ولګولې دا زما دا مې د ورور او د اجره غټ کور داسې نیم کنال کې یا نیم کنال کې ځان لو داسې رور لو اجره لیکن یو ورورم بل ورځ وفات شو بننې دا پرونې دا بل ورورم وفات شو هېڅ پاتې نه شو. یو مور ده او که څه خویندې وي دغه پاتې شو نور هر څه بند ختم. بس الله ښه پوهېږي. زموږ دلته اقبال حسین باچا صاحب د غزګي د هغه بچی اشفاق هم وفات شوی دی. نن زموږ په دې چارسده کې پلي محمود حاجي صاحب والد هم وفات شوی دی. دعا وکړئ چې الله پاک د ټولو مغفرت نصیب کړي. زموږ په دغه کې په د کاټلنګ علاقه کې زموږ یو ډېر لوی عالم دی مفتی دی مفتی امداد الله صاحب دامت برکاتو هم دارالعلوم نیو ټاون کې هلته کې مفتی دی او عالم دی. د هغې همشیره خور وفات شوې وه. شپږمه ورځ یوه بېګا امانت تعزیت ته راغلی دی نو هغې ته هم دعا وکړئ ټولو ته چې الله ټولو بخي د ټولو الله د آخرت خوشحالۍ نصیبې کړي. زما د والدې سره د ټولو الله آخر خوشحاله کړي. الله یې د قبر انوار نصیب کړي او الله تعالی در للخدایه دنیا کې خو به بیا هم څه ناسب زوی بالغ کې دي ستن به وایي مونږ خو اوس نه شو رسېدی. الله زما والده دا ټول تعالی خدای درغلی دي
اوس یې تمه لې خدایه که څه تقصیرات غلطۍ دې شوي الله ته معاف کې، الله معاف یې کې، الله معاف یې کې. او الله قبر د ټولو قبرونو د جنت د باغچو باغچې وګرځي، قبرونه پرې رڼا کې الله. د چا چې میندې مخکې وفات دي پلاران ټول د خدای وبخي، د ټولو د الله په قبرونو انوار نازل کړي او د ټولو په قبرونو کې د خدای رڼاګانې راولي. او مونږ ته هم دعا کوي چې خدای صبر راکړي. د چا چې مړي وفات شوي دي پلاران میندې بچي ټولو د الله صبر ورکړي. او چې څومره بیماران د الله د شفا ورکړي. څومره دوستان چې رالل زمونږ د والدې صاحب قبر کې خدمت وکړه، جنازه کې وکړه، تعزیت لره تر ننه پورې خدای په یو قدم اجر ورکړي، د لوړ شان مناسب اجر ورکړي، د خپل لوړ شان مناسب اجر ورکړي. مونږ بدل نشو ورکولی، ته وله بدل یې ورکړي. ډېرو دوستانو ټلیفونونه کړي دي، میسجونه را لېږلي دي، بار ملکونو کې دعاګانې کړي دي. الله د هغوی هم د هغې اجرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. تاسو د الله ټول خوشحاله کړي. او زموږ د محمد عمر کاکا عیدګور هم بلوز وفات شوي وه، هغې ته هم دعا کوي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. څومره مردګان دي خدای دې ټول وبخي. تاسو ټول د الله خوشحاله کړي. او زما ورونو چې د چا میندې جمدی دي خدای د خدمت توفیق د بچو نصیب کړي، پلاران جمدي دي د خدمت توفیق الله نصیب کړي. او چې مړي قبرونو له ځای وله او دعا ورته کوي الله یې قبلوي. رب العالمین ته زموږ نه راضي شي، خدای زموږ ایمان نصیب کړي. خدای ستا هر کار د خیر دی، موږ په خپل خیر او شر نه پوهېږو. موږ نه څه خبرې داسې وتي چې هغه ستا د رضا مطابق نه دي، موږ معافي غواړو، موږ معاف کا.